صلى عليك الله يا خير الورى تعداد ما هل الغمام وما جرى. موږ چې میاګان صاحبان وایو دی ته زکات ورکول جایز نه دي. نبی علیہ السلام حدیث دی، نبی علیہ السلام په خپل وسیله دینه منع کړی دي. په یو مقوانه قجور راخستله، نبی علیہ السلام ته ول کاخ وزار کا لری کدا او ول زه یریګم کې دی شیدا د زکات مالی. نو نبی علیہ السلام دا هغه معشوم نه غدرې ک. به هر حال سیدان دا عزتمن خلق دی، محترم خلق دی، او احادیثو کې دیتا اوصاف ویلې شوی دی، خیره او تویلې شوی دی، او د دې خیره نه د احترام په توګه باندې، د احترام په تور باندې دا سعادت الله محفوظ ساتلی دی. نبی علیہ السلام وی چې بس دیتا تاسو د اخیره مور کوي. نو کو چرته میاګان دي، سعادت دي، هغه محتاج غریبانانی، نو هغه سبا انسان د تعاون کوي بغیر د زکات نه. لکه انسان پلار دی او هغه پلار غریب دی، بیخي وسینه کې انت به چر د دې وسنه کې نو زکات بوله ورکي نه بغیر د زکات نه به پلار سره د احسان کې، بغیر د زکات نه خپل بچی سره د احسان کې. دغه څه بسادات سره میاګانو سره بغیر د زکات نه انسانان مسلمانان تعاون کوي، دغه سره بلا سړی. باقی کم سادات چي دي، میاګان چي دي، هغه باندې سرسیام نه کیږي او هغه باندې زکات هم نه کیږي. حاجی بل ملګری جی سوال کړی دی چې په خور ابوبکر فلی والا چې په خور باندې او په زوم باندې زکات کیږي کنه جی؟ په خور او زوم دوانو باندې زکات کیږي. خور لم انسان زکات ورکولی شي، رور لم انسان زکات ورکولی شي، او زوم خو لره دی هغې بېشکه هغې له ورکولی شي زکات. حاجی بل ملګری سوال کړی دی ابو حارث خان چې سلام په جمعات لګول لکه زکات څنګه دي او زکات به څنګه وباسي؟ جمعات باندې زکات لګول دا خو بار بار تیر شو چې جمعات باندې زکات نه کیږي. او که یو انسان وایي چې جمعات هم آباد شي او زما زکات هم وشي، نو د هغې هم دغه طریقه ده چې یو غریب له به ورکړي او هغه له به بیا ترغیب ورکړي چې دا پیسې ما تاله درکړي په زکات کې، خو د دې جمعات ډېر ضرورت دی، که تاسو په دې ولګولې الله به اجر درکړي او هغې په جمعات ولګوي، نو دواړه کاره به وشي. ښه جي ماو یا ابو زکریا جان نثار توحیدی سے تاسو چې د سوالم د موضوع نه هټ کړ دی. موضوع زمونږ چې دا خپکیږي ونه هغه مسائل د زکات دي، نو تاسو دې لراشه ان شاء الله دغه باره کې خو مونږ تقریبا 600 جمعې چې دی نو مونږ د منځ باره کې پروګرامونه کړي. سلیم حقانی سے بل سوال کړی دی جی چې کال اول کې یو سړی صاحب نصاب دی، په مینس کې بیا فقیر شو، بیا د کال په آخر کې صاحب نصاب شو، نو د زکات به څه حکم جی؟ یو سړی مثلا نن د رجب مثلا 4مه ورځ ده، نن سړی صاحب نصاب شو، یو میاشت، 2 میاشت، 3 میاشتې د صاحب نصاب و، مینس کې دا غریب شو، پیسې کمې شولې، خو د کال اخیر چې راتلو بیا دا مالدار و، نو دا مینس کې چې کم کموالی راغلی دا به نه حسابېږي. اخیر کې چې کمې پیسې د سره اوسه دي د نصاب په اندازه د هغه ټولو به حساب کېږي او د هغې نه به زکات ورکولی شي. گل زمان مغل باجوڑی سے سوال کرے د گورنمنٹ مال با سنگ حسابه؟ د دې سوال تفصیل دی، گورنمنٹ مال با سنگ حسابه څه مقصد؟ قیمت هم نه کوي. خاص تاسو دا سوال چې دی زه په پوه نه شوم، واپس دا سوالو کې بخښنه غواړو. تقوا نوم والا سوال کړی دی جی د غرونو په قیمتي کاڼو زکات شته که نه؟ د غرونو په قیمتي